بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لولیه والصلاة علی نبیه اما بعد. نن عقایدو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د محبت او د عظمت عقلی دلایل حضرت مفتی صاحب او دلایل ته ذکر کړی دی او بیان کړی هم. اول دلیل فرمایي دا یو مسلمه حقیقت ده او یو اصولی قاعده ده چې د محبوب محبوب وي او د محبوب مبغوض وي. چا سره چې ستا محبت وي نو او داغه چې چا سره محبت وي داغه سره مستا محبت وي. داغه چې کم شي خوخ یا بستا خوخ وي او چې داغه کم شي نه وي خوخ بستام نه وي خوخ. چې څوک مبغوض وي چا سره بغض وي هغه سره بستام بغض وي. کچري د محبوب د دوستانو سره محبت نه وي نو د محبوب سره په محبت کې سړی دروغجن او که د محبوب چا سره نه لګي او دا هغه سره ستالګي نو بیا هم د محبوب په محبت کې سړی دروغجن وي. نو مؤمنینو محبت د الله سره والذین آمنوا وشد حبا لله. الله فرمای د مؤمنینو الله سره شدید محبت وي او د الله محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. نو د دې قاعده مطابق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت پکار وي. کاغه سره د چا محبت نه وي خدای مکه نو د الله په محبت کې هغه دروغجن دی. دا رنګي نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ محبوب دی او داغه محبوبین صحابه کرام دي. نو که صحابه کرام سره محبت وینو د پیغمبر سره په محبت کې مونږ رښتینی او که صحابه کرام سره چا محبت نه وي نو هغه د پیغمبر سره په محبت کې دروغجن دی. دویم حضرت مفتی صاحب لیکي چې په کم کتاب کم دین او دستور کمی کلمې باندې د کامیابی دارومدار وي د دنیا او د آخرت. نو عقلمند او خيار خلک چې کوم دی هغه دغه کتاب دغه دین دغه دستور دغه کلمې دغه منشور سره محبت ساتي او دا کتاب دا دین دا دستور او دا منشور دا کلمه چې د کم لاس باندې ملاو شي کوم واسطه سره هغه واسطه سره هم دغه محبت وي. نو کتاب الله قران پاک هغه باندې که څوک سي عملو کې د دنیا او آخرت کامیابی په دغه کې مضمر ده. دین اسلام باندې کسړه صحیح لار شي دنیا او آخرت کامیابی په دې کې مضمر ده. کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله شهادت کلمه وغیرہ په دې باندې چا د ځان سره یوړه د دنیا نه نو دا د جنت کنجی ده. په دې باندې د کامیابی دارومدار ده. لہذا دې کتاب دین دستور منشور او د کلمې سره محبت پکار ده او واسطه سره هم او دا کتاب قران پاک دین اسلام دا دستور دا منشور دا کلمه دا مونږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په واسطه سره ملاو ده. لہذا د واسطه قدر او عزت هم پکار دی هغه سره محبت هم پکار دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس بیا صحابه کرام واسطه دي نو هغه سره مینه او محبت پکار دی. دریم نمبر دلیل لیکي چې کوم سړی څومره معزز او محترم استاد نه څومره د قدر والا او د عظمت ول علم زده کوي او ځان پی پویوي نو د هغه استاد سره هم قدر او عزت پکار دی. د هغه د شاګردانو سره هم محبت مینا قدر او عزت دغه پکار دی. لکه امام ابو حنیفه صاحب لوی استاد او دغه شاګردان هغه امام ابو یوسف صاحب امام محمد صاحب امام ظفر صاحب امام عبد الله بن مبارک وغیرہ. نو د استادانو سره د استاد سره محبت او د شاګردانو سره ځکه چې استاد معظم دی او شاګردان هم او د عظمت ول علم دغه نه زده کړي نه. دا رنګي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه استاد خپل الله دی. نو د چا استاد چې عظیم رب وی نو دغه عظیم رب سره محبت د عقل تقاضا ده د فطرت تقاضا ده او دغه د شاګرد نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت دا د عقل او د فطرت تقاضا ده. دا رنګ صحابه کرام دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاګردان دي نو عقل او فطرت دا وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت او داغه شاګردان سره. بهرحال دا عقلی دلایل دا د پیغمبر علیه السلام هم دي د صحابه کرام هم دي تابعین او غیره د ټولو دي. څلورم نمبر فرمای چې کوم سړی د څومره لوی هسته او شان او شوکت والا بادشاه داغه سفیر او نماینده وی نو عقلمن خلک د دغه رنګي معزز او مکرم سړی چې کوم د نو عزت او قدر کوي
دنیاوی خلق د دنیا په اعتبار سره داسې سړي قدر او عزت کوي او دیندار خلق د دیندارو. اسلامی ملک که سفیر او نماینده لکه افغانستان کې اسلامی حکومت د دغه نماینده او سفیر چې راځي نو سړي زړه تمنا دا وی چې دا مې ولیدي ولی تعلق دا غو سره دی یو اسلامی ملک او اسلامی بادشاہ دغه نماینده او سفیر دی. دغه رنګي دنیادار خلک چې کنه غو د امریکای سفیر او داسې د غړ غړ ملکونو سفیران دغه عزت کوي دغه ادب کوي دغه احترام کوي او ته مخ کې ورسوکیږي هغه ته عشایي زهرانی وغیرہ دا ور کوي. نو به هر حال عقل او فطرت دا وای چې د لوی شان او لوی هستی نماینده دغه عزت پکار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د الله نماینده او سفیر دی دغه پیغمبر دی او الله خالق دی د ټولي دنیا. نو داغه د نماینده او داغه د سفیر داغه د رسول څومره عزت پکار دی. عقل او فطرت څه وای؟ عقل او فطرت دا وای چې هغه د ډېر لوی عزت او د قدر او د عظمت لایق ذات دی. دغه رنګ صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نمائندگان سفیران دي لهدا غوسره محبت پکار دی. پنځمه خبره چې کوم سړی څومره د قوم خیرخواوي نو د قوم وفادار خلک دغه سره مینه او محبت ساتي. لکه مثلا ډاکټر عبدالقدیر خان د قوم خیرخوا محسن نو دغه سره د خلکو محبت دی. پاکستان یې هټ می طاقت جوړ کو. دغه رنګ علاقه کې یو کس وي چې هغه د قوم خیرخوا وي هغه چې قوم ته خیر ورسي او یو کس وي هغه بدخوا وي نو د بدخوا سره د خلکو نفرت وي او د خیرخوا سره د خلکو محبت وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ څومره خیرخوا حضرت مفتی سے فرمایلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ دومره خیرخوا دی چې دومره موږ د خپل ځان خیرخوا نشو کېدی. لہذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دی هغه سره انتهایی محبت پکار دی. کله چې یو وخت د قبولیت تهجد نه پس معراج ته لاړ دغه رنګ آخرت کې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جبه باندې یا ربي امتی یا ربي امتی دا आवाज بوي نو قوم د امت د پاره غوښتي ده. لہذا هغه زمونږ عظیم محسن دی عظیم خیرخوا دی. نو عقل او فطرت تقاضا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت پکار دي. دعا پاتې شو هغه لګوګد دی به ان شاء الله بیا شي. الله دې موږ تاسو ته صحیح ایمان او صحیح عمل هغه را نصیب کړي.